السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید لرم ټول مسافرونه بخیر. دا موږ موجود دي لالی کرونا وایرس باره کې څه خیال دی؟ لالی کرونا وایرس باره کې زما دا خیال دی چې دا نوې بیماری ده او نه دا نوې شی دی. دا د زماني زوړ مرض دی چې موږ ورته د ټوغکي وبا وایو او داسې ډېر مرضونه لالیا چې د هغې موږ خلک په ډېره ښه توګه پېژندګلي کوو، خو چونکې د بار دنیا هغې لپاره څه ناشنا نوم ایجاد کړي چې هغه د ناشنا نوم د وجې د هغه بیمارۍ موږ نه پېژندګلي ونه شي، نو بیا موږ په خریزونو سوریږو لکه څنګه لالیا ناسور. نو د ناسور سیده ساده شی موږ ته د هغې علاج معلوم و، موږ د هغې په حساب کتاب پوهېدو چې کله نو د کینسر که موږ نه هر څه خطا کړه. نو کینسر او ناسور یو شی دی. دغه شانې لالیا دو ورته وایي فالج، موږ به ورته وایي ګوزن. نو چې تر څو پورې موږ په هغې پوهېدو چې دا ګوزن دی، نو موږ سره د خپل دیسي سخت علاج و او موږ به هغه د دیسي سخت علاج وکړو، سړی به جوړ شو. چې کله نو دو فالج که لالیا نو ډېر وخته پورې خو موږ ته پته نه لګېده چې دا فالج څه شی دی. صبر وکړه لالیا چې دا فالج څه شی دی. بیا ډېره وروستو موږ ته پته ولګېده چې فالج خو دو ګوزن ته وایي. یې سړیا نو د ګوزن خو ویړیا علاج دی، دوه داغونه پکې د سړی سم سادی، یا ولا چې کوم دی د سپیرکو چای ورکه سړی سم سادی، او که د سیګرټ نسوار و عملینی نو د نسوارو یوه چونګي ولا ورکه سړی سم سادی. لیکن لالیا دا کله چې موږ ته پته ولګېده چې فالج ګوزن ته وایي. دغه شانې لالیا دوی وایي دا کرونا دی. نو کرونا څه شی دی لالیا؟ دا د ټوغکي وبا ده او د ټوغکي په وبا کې زبردست علاج چې کوم دی هغه افیم دی او د افیمو هغه دانه قاشقاش چې ورته موږ وایو، یو خوراک سره د دې مرض مکمل علاج کیږي. خو که لالیا افیم او قاشقاش پیدا نشي نو د دنیا یو ویکسین یو دوايي په دې بیمارۍ کې کار کوي. لالیا تا نه یو سوال دی. تا اوسه پورې ډېر زیاتې په سوشل میډیا باندې ستا ویډیوز چلیږي، خلکو له ته دغه بار بار دغه خپل دغه ورکوي کم چې تا د دیسي علاج ایجاد کړی. دا ما نه دی ایجاد کړی، خبره وره زما زماني روان دی. دی وخت کې د کرونا وایرس چې کوم دا د ووهان کوم چې د چاینا یو ښار دی هلته نه راغلی، اوس پوره دنیا کې دا خور شوی دی. په دنیا کې د پاکستان نه علاوه پاکستان سره هم پوره یورپ ملکونو سره چاینا سره ډېر غټه ټکنالوژي ده. او هغوی وایي چې موږ اوسه پورې د دې وایرس دغه چې کوم دی نه دی تیار کړی، ویکسین نه دی تیار کړی. نو ته څنګه دا دعوه کوې ته د یورپ د دومره غټه ټکنالوژي د امریکې سره د چاینا سره د نور ملکونو سره ته د هغو اوسه پورې دومره غټ ساینسدانان په لګیا دي، خلق لګیا دی، نه کېږي. نو ته څنګه د ځان نه دا خبره کوې د دې تا سره څه فروف دی؟ ګوره لالیا هغه یو سړي وي ما لس ګزه ټوپ ولدي، هغه بل وي ګزه دا دی میدانه دا دی، ټیک شوه. نو لالیا اوس زه دا منم چې دا غټ غټ طاقتونه دي، خو د دوی عقل بند شوی دی، یا د دوی عقل بند شوی دی یا دوی ضد کوي چې په افیمو کې د پښتنو ډېره زیاته ګټه ده او پښتنو کې همیشه افیمو ګټه کړې ده. په دې وخت کې د دنیا ټوټل آبادي څومره ده تا دا پته شته؟ لالیا د دنیا آبادي به د ارګونو خواو شاوي، یا 15 اربه یا 6 اربه 2 اربه پورې داسې 2 اربه. په 2 اربو خلکو کې دې وخت کې څوک دا دعوه نه کوي چې موږ ویکسین تیار کړلی او یو کس ته یوازې ته دا خبره کوي چې یاره د دې زما چې کم دیسي کم ته وایي چې دا مخکې زموږ مشرانو هم داسې دغه کړلی دا دعوه چې ته کم کوي که ستا د علاج چې کم دی په دې باندې خلک عمل وکړي او په دې سره خلکو ته مطلب دا د علاج د دغه کې وایرس دغه چې دی نور زیات دغه شي پھیلاو شي، نو د دې ذمهواري به ته اخلي؟ بالکل به زه اخلم لالیا. ګوره ما خو تا ته ووایي چې ګزه دا دی او میدانه دا دی، دوی دې ما له 100 مریضان راولي. مطلب ته د 100 عرب خلک چې کوم دی د هغوی بالکل نه مني چې د دوی ذهنونه بند شوي دي. د دوی ذهنونه بند شوي دي لالیا. زه دا ویکسین چې کوم ما ایجاد کړی دی دا ما نه دی ایجاد کړی لالیا، دا ما نه دی ایجاد کړی. افیم یو عام شی دی، پوره دنیا کې چلیږي، پوره دنیا په پابندي لګولې، خو پوره دنیا لالیا دا د نشې لپاره استعمالول، دا د نشې لپاره په غلط کار کې په غلطو طریقو په غلطو لارو استعمالول. نو د هغې افیم ذمهوار نه دی لالیا، هغه چې چا دا په غلطو لارو استعمال کړل دي هغه خلک یې ذمهوار دی. اسلامیک پوینټ اف ویو سره ته افیم ته په کم نظر ګوري؟ ګوره لالیا زه تا ته یو خبره کوم، د غنمو ډوډۍ چې دی لالیا دا حلال شی دی، لیکن که یو سړی 2 خوړی شي او هغه روزانه 4 خوري نو لازمي خبره ده چې د هغه به نقصان کېږي.
نو اوس د دې په ځای چې خبرې موږ مقصد دا دی افیون په اسلام کې حرام دي که حلال دي؟ اسلام کې حرام دي نو بیا ته ولې خلکو له دا دعوت ورکړه چې افیم څکئ افیم خورئ؟ لیکن لالیه بې هنرو لره قند زهر قاتل دي قند دې وګڼه که زهر په هنر خوري نو لالیه تاسو ماله 100 مریضان راولئ سیمپل الفاظو زه کې په سلو صبر یو منټ سیمپل لالیه الفاظو کې ګوره لالیه زه تا ته یو منټ ته زما شرط خو واوره زما شرط زما خبره له ونه وره ماله د خبرې جواب راکړه لږ دی خوا کوه. ها قصه دا ده لالې چې کوم دی دې وخت کې په بډګرام کې مختلف سوشل میډیا پیجونه مختلف خلکو سره راځي دلته انټرویوز کوي او لالې دعوه کوي چې افیم خورئ که څکئ دغه دا خوري لالیه څوک اسکي دنیا کې دی وخت کم او بیش 7 ارب آبادی ده په هغې کې غټ غټ ملکونه دي چاینا دی یورپ کې هغې کې ډاکټران لګیا دي ډېر دغه لګیا دي هغو د هغې اوسه پورې ویکسین تیار نه کړو پوره په دنیا کې دی وخت کې پوره په دنیا کې واحد دا لالی دی دې دعوه کوي او وایي چې افیم خورئ څکئ دې سره چې کوم دی کورونا وایرس چې کوم دی هغه ختمیږي. ها لالیه خو یو شی دی ګورې د افیمو مقدار دی د هغه مقدار نه زیات پی نه خوري لکه څنګه چې یو سړی د غنمو 2 ډوډۍ خوړی شي او د 4 وخوړي ورته نقصان کوي نو دقه حساب د افیمو هم دی لالیه دا به د غنمو د دانې نه زیات او په ناره کې د به یې ورکوي. با حیثیت یو مسلمان دی خلکو ته دا ووایه چې افیم حرام دي که حلال دي؟ لالیه با حیثیت یو مسلمان چورکۍ سره قتل کول قطعا حرام دي او چورکۍ سره سبزیانې کټ کول او په خلکو خورول قطعا حلال دي. افیم کې یو سړی د مستۍ او د نشې لپاره استعمالی نو دا قطعا حرام دي لیکن که یو سړی به طور علاج او یو معالج چې مسلمان ډاکټر وي هغه ته کوم مقدار وښیي د هغې استعمالول بالکل حلال دي. مطلب دا دی چې ته خپل په خبره بله دا خبره واوره مانه لالیه په افیمو منې زکات شته او د افیمو کاروبار د شرع نه جایز دی او افیم چې دی دا په ځمکه باندې بوټی کرلی کېږي او د ځمکې نه دا اخیستی کېږي. اوس که لالیه یو سړی غلط کار کوي او دغه افیم د نشې لپاره استعمالی او موږ افیم ختمو نو دا خو داسې خبره شوال چې یو قاتل چورکۍ لاس کې اخیستې ده او هغه قتلونه کوي او ته هغه قاتل نه نیسي او چورکۍ ختمی لالیه دا خو د عقل نه ډېره لرې خبره. لالیه ته مطلب دا دی ستا ذهن مطابق دې وخت کې د دنیا کې چې کوم دې وخت زما یو چیلنج دی صبر یو منټ لالیه زما چیلنج مانه یېرېږي لالیه زما چیلنج مانه زما یو چیلنج دی دا دنیا دې ماله 100 د کرونا مریضان راولي زه به دغه 100 کرونا مریضانو له د خپلې تجربې مطابق په خپل لاس باندې دا نسخه ورکوم چې د دغه نسخې ورکولو نه وروستو د ګړۍ په ټیم 15 منټو کې او نهایت نیمه ګنټه کې دا مریض بیرته ټیک ټاک نو دا دنیا چې ماله کومه جرمانه راکوي زه به هغې جرمانې ته تیار یم. ته دا دعوه کوي چې 100 مریضان لالې وایي چې ماله راولئ تا سره د 100 مریضان نه 15 مریضانو کم چې سیفټي ده کم دغه دی هغې دپاره ماسک دی هغې دپاره سینیټایزر استعمالیږي نور چې کوم ګلفزونه دي دا سهولت تا سره شته دی؟ لالیه ماله د دغه سهولت ضرورت یې نشته ما سره د دې ویکسین تیار پروت دی چې کوم ځای کې ویکسین دستیاب وي هلته کې د احتیاطي تدابیر ضرورت څه دی؟ ما اخري خبره اخري یو شارټ میسج دنیا کې چې دې وخت کم ډاکټران لګیا دي امریکا ده چاینا دی نور یورپ ملکونه دي هغو سره ډېره غټ سهولیات دی ډېره غټه ټکنالوژي ده بالکل منم دا خو نه منې لالیه زه دا ځکه نه منم چې دې مرض په هغه زړې زمانه کې کله زموږ په دې وطن کې حمله کړې وه نو په هغه وخت کې د ډاکټرانو نه د دې علاج نو شوی او بیا اخیري کې دا علاج زموږ د دې غریزو علاقو کې زموږ په خپلو تجربو کې زیر عمل راغی چې د قشقاشو 2 ډوبرۍ د دې مرض مکمل علاج دی پس ته بیا موږ د دې اوبه نه خلاص شوي او دې اوبه د موږ نه بیا مړي نه دي کړي راځي دا اوس هم لالیه زموږ په دې غریزو علاقو کې کوم کې چې واوره ورېږي هغې کې دا بیماري اوس هم راځي خو هغوی